د چارسدي په عبدالولي خان سپورتس کمپلیکس کې د سپرلی د لوبو لړۍ دوامدار ده او په هغه کې د هر یوې طبقې پوره خیال ساتل شوی دی او د لوبو د سیالو موقع ورته ورکړي شوی دی. اوس هم په دغه سپورتس کمپلیکس کې د اقلیتي رورولۍ ترمنځ لوبې بیډمنټن، کرکټ، والیبال او نور لوبو مقابلې شوی دي. دغه مقابلو کې زیاتره زنانو برخه اخیستې وي. د والیبال یو خزینه لوبغاړی او کوچ شاروخ وایي چې باید داسې لوبو ته دی نور هم دوام ورکړي شي او خزي کولی شي چې په هر میدان کې نوم پیدا کړي. زما پوره مهنت ته ورسره او دا غوي په خپلم ټیلنټډ پلیئرز دي، نو ان شاء الله چې هغه مخکې لاړ شي او هغه ته مکمل شي نو هغه به خپل 400 نوم روحانه. د عیسائی رورولۍ سره تړاو لرونکي یو مرمنه وایي چې دوی ته په ځینو حالاتو کې هغه موقع نه ورکول کیږي کومې چې عام خلکو ته وي. هغه وایي چې دوی کې هم د عام خلکو په شان قابلیت شته چې لوبې وکړي، کلتوري میلو کې برخه واخلي او په هر میدان کې خپل نوم پیدا کړي. माइनॉरिटीज को बहुत कम मौके मिलते हैं कि ये मौके फराहम किए, ऐसे मौके माइनॉरिटीज को सर बहुत कम मिलते हैं. बिल्कुल होने चाहिए कि हमारी माइनॉरिटी के वैसे भी दबे हुए लोग हैं, आवाज नहीं निकलती इनकी, तो जब आते हैं तो कुछ ना कुछ तो करके दिखाते हैं. ऐसे मौके मिलने चाहिए मेरे ख्याल में सबको. په 400 ضلع کې نور هم داسې مرمنې شته دي چې د لوبو په میدان کې برخه غستل غواړي او هغوی په دغه کې د ورتلو په لارو چارو نه پوهیږي. نو باید چې د سپورتس انتظامیه دې په دغه اړه مهم اوچلوي. په دغه موقع د عیسائی رورولۍ مشرانو یعنی پادرانو د اوازدو انجیو د ډیپټي کمشنر سعادت حسین، د ډسټریکټ سپورتس افسر تحسین الله او د اډیشنل ډیپټي کمشنر محمد علي شاه شکریہ ادا کړه. عالم خان شیرپو، دلبر نیوز، 400.